गुरु जी खुदा अल्लाह ताला का बात था कैसे इस्तिस्नाई रफ़ी दे गया को अज्जा वाला राशि सोल राशि कदीला वाजिब ताला लरा अज्जा राशि ذهني وخدا د ذهني یا د یوال د خارجي د پر نه ده واجب تعالی اثر راشي اجزا راشي واجبات اجزا راشي ستانه تاسو کوم لکه واجب چې تر اجزا وي نو بیا غ اجزا هم واجبات دي کنه غوړر هم اجزا وي دا خبره کومه عقل هم یو شی دی کنه عقل هم یو شی دی کنه صحیح ها تا چاله اجزا وي ها واجب لره اجزا وي چاله لره اجزا وي زه ته مکه واجب تعالی لره اجزا نشته لا نشته ته منې دلته تا واجب اجزا وي اجزا دي وي اجزا دي کوم وي واجبات دي وي اوري هغه ذهنيات دي او کسي خارجيات دي نو چې دا واجب د دل اجزا نو دي اجزا ولر بیا اجزا وې کنه وې څه وې نو کې دي اجزا ولر څه وې اجزا وې اجزا ولر څه اجزا کو هغه اجزا ولر اجزا نه وې اجزا ولر اجزا وې نو هغه بیا هم دقه شانتي وې لکه دلته چې ویلو دلته څنګه ویلو یاره ما متعهد مزه کنه ما خدای شیخ وکړې واجبات ویل کنه نو چې دی واجب دی کنه نو دلته د اجزا دي مثلا دوه اجزا دي دا یو دا نو دا واجب نه دی نو دلته هم درته پوس کوم دی اجزا وې کنه نو دلته نه منې نو دلته نه منه کنه دلته منه کنه نو دلته به خامہ خرڅه اوس او بیا به واجبات دي کنه نو هغه له اجزا وې لازم بشي شي تسلسل ودرې نشي نو خامخا بالغ ما بلغ کنه او تسلسل خو بادل له نو په اخر کې بس خامخا به د اجزا کم ځای کې لاړې غیر متناسب سلسله اخر چې دنیا ته ورسېده الته بیا بس بیا به یوځای کې ودرېږي تسلسل بادل دی کنه ودرېږي به چې ودرېږي به کنه نو چې کم په کم اجزا او تو کم اجزا شو نو دا قیاس ته جوړه کنه یو انداز باندې بل جوړ کا که چرته واجب لره اجزا وې واجب لره سوې لازم بشي کون د واجب ممکن کون د واجب څنګه ممکن جوړيږي که دی واجب لره اجزا واجبات وې نو لازم بشي کون د واجب ممکن لكن الطالبات فاضل او کون د واجب ممکن دا خو باطل لګنه ته واجب ویلو کنه وجد ملازمه سره چې د ممکن شي چې د تجزا اجزا وې او اجزا دي کوم ویلي واجبات نو سو هم هر یو واجب دی کنه جز دی واجب دی نو هغه واجبات نه دي نو هغه لرم څه اجزا وي او بیا چې هغه اجزا او اجزا غیر واجبات دي هغه واجب ځکه چې ټول واجبات دي ټول څه دي اوري ممکن دا صورت خدای نه نو دربه اجزا واجبات وي هغه اجزا او اجزا واجبات دي اجزا او اجزا ال اجزا واجبات دي همغه بځه کو په مخه سره تسلسل هغه چې باسي ودرېګا تسلسل باطل له ودرې دي چې ودرې نو اجزا ویل شي چې کم ځای کې ته ودرې نو اجزا دي ونه وي نو واجب هم دا شو ولی ګوره یاد ساته محتاج اجزا او تنشو محتاج څه کم یو چې په کم ځای کې ته ودرې دي اقا اجزا حقدار د واجبات شو چې هغه ته واجب وایو ځکه هغه چاته محتاج شو او پکاته اصلي واجب هغه څه شو ممکن شو ولی ممکن پاتې شو محتاج دی اجزا وته او احتیاج علامه ده چا ده د امکان نو مطلقاً اجزا واجبات نشي ویلې بیا ته وایم کچته واجب تعالی ته سوې ته طلع اجزا واجبات وې نو بیا به لازم انسه کده واجب له اجزا واجبات وې نو چې دی واجب دی نو هغه هر جزء واجب دی کنه نو هغه لر اجزا بسوي او دغه خبره به کوم ځای کې تاسو په مخ رواني نو کو دا سلسله جاري وي دا سلسله به صحیح واجب له اجزا واجبات ما واجب له اجزا واجبات ما نو په یوه ځای درې شو او چې نشي ودرې ده
نو سره راغی او تسلسل خو باطل دی دې باطل نه خو به ته اوړې نو یو ځای کې به خامخا ته ودرېږي څو پوه شوې پې او بیا لرې مزه خو د اجزا دله خو تا یې ویل چې دله واجبات وې نو دغه واجبات دي نو هغو بیا اجزا جو مه وایه اجزا ولې څو نو څوک واجب شو اصل کې دا واجبات شو او داسې شو ولې هغه محتاج شو نو چې څوک محتاج نه دی هغه واجب دی او دی خو تاسو کوی دی لږ شوه او دا ګوره دا دومره غټه خبره دی په یو ټکي کوي دا وکته لاړ شي على انها بسائط على بس دا خبره کړل على دې ته علاویه وي سوی علاوه لا دا ما په دې مخ کې خبرو پسې را پاسه علاوه دې ته وي کنه چې اخر نه ده په من سره پیټه بار کی یو طرف ته سوی او دې بل طرف ته سره مو دې یو طرف ته پښتانه وای کنه ها انډه سو ته وي دا یو انډه ده یو طرف ته انډه وي او دې بل طرف ته سو بل انډه نو دوه انډیا برابرۍ که برابر نه یو بچو دی بل بسې په دې لا پاسه بیا څنګه چې پاتې شي غوټه غونډه کې دا هغه ته سوی علاوه وي ودرې دا پوه او بیا د علاوه ټکه استعمالېږي چې څه زیاتي پاتې شي هغه ته علاوه وي نو دا علاوه پسې لا دا ولا علا دا کومه علا ده علاویه انها زمير چا درجه کې ما درجه نه کې على انها څوک دغه واجبات چې اجزا ته ویلي دغه واجبات تاسو ویلي دا اوس بسایت دي دا څه دي ولې بسایت دي یعنی هغه بره واجب خو دې څه کړل هغه دې بسیط نه مرکب د اجزاونه ویل خو دا اجزا به خامخا بسایت وي ولې ما تاسو خبره کړل ټوله په دې کې پټه پرته ده هغه چې واجب دا د اجزا ویلي نو دا واجبات دي دله به اجزا وي بیا به غیرم وي او غیله به وي بالغ د کم ځای پر رسېدا به ته وي نو څه به راشي نو د تسلسل نه د بچ کېدو دپاره به ته خامخا دا اجزا وسوې هغه ځای خو د احتیاط نه کو واجب ترې څه ووې مرکب ووې اجزا دې لووې اوس به یو کار کوي چې انها دا چې دي څوک دا به خامخا بسایت وي که بسایت نه وي نو د تسلسل نه د بچ کېدو دپاره به خامخا ته قول کې ته مجبور یې چې دې د څه او چې دا بسایت شو نو پټه خبره ما تاسو ته القیا څنګه ویلی که چېرته موږ وایو د الله د اجزا واجب تعالی به ممکن شي او هغه واجب به بل څوک شي واجب څه دا بسایت دي نو چې دا بسایت دي نو دقه قلایق دی چې دا څه دي دا دې واجب شي او څوک واجب پاتې نه شو دا دلیل دلته پروت دی او دا خبره نه ده دا على انها بسایت دا شو خو دې کار دی که نه چې تاسو د حاشیې ورسره لږې به ووایو ښه دا بغتوقمره بس لږ شوه اوس حاشیه من کوم ځای پرېښوه حاشیې کوم ځای پرېښوې هغه ځای پرېښوې که نه یحتمل یکونه څه وصفن ما تاسو ته وایي چې بره شارح څو احتمالات بیان کړي دوه احتمالات بیان کړي بس په دې اکتفا کړل یو دغه احتمال چې اوس تیر شو که نه چې هغه د چا سره لګولی و د شان سره لګولی و او معنی یې کوم اخیستې وه کلامي اخیستې نه وه نهایت عددي ټیک شوه او صیغه یې کومه صیغه ویلې وه مجهوله په هغې باندې یحتمل یکونه وصفا بیا ما تاسو ته سوال کړی و چې د وصف خو وصف موصوف وصف څه موصوف نو دا رستو دا ستا رستو ټکی چې دی دا بره په دې شرحه کې ته یو غلط کار کوي هم وایي چې یحتمل ان یکونه وصفا او بیا مبینا لکیفیت الشان وصف چې که نه هغه مبین نه د کیفیت الشان دا خو حال مبین وي دا چې کوم د رستو مبینا وي دا چا ته معنا کوي د حال کې حال الحال ما یبین هیئة الفاعل ته چې مبین دی کیفیت خو د حالت مبین دی که نه نو دا چا خبره کوي دا خو د حال خبره کوي نو ستا د وصفن نه معلومیږي چې صحیح اورې ځان پوهېږه د دې نه معلومیږي چې وصف دی او وروسته عبارت چې وي د هغې نه معلومیږي چې څه دی وصف نه دی وصف نو دې کته راغی جواب کې زه هم ته ملایخ هم ملایم پوه شوې پې لیس المراد بالوصف
نه دی مراد په څه سره حتی چې رستنه عبارت د دې سره څه شي متصادم شي دلته وصف ہوتا ہے ما ورستو ته بیا څه ما چې کوم مبینن مې مداغین معلومیږي دا وصف نه دی بلکې دا حال دی وای مراد د وصف نه دی وصف ترکیبي وصف څه هغه په نحوه کې چې په تراکیبو کې ته وصف وای زیدن القائم هغه وصف دی د زید د پرخه هغه نه دی پوه لأن الجملة في حكم النكرة ايه او هغه ځکه نه ده زرت لا نور وایم چې وصف نه دی ځکه جمله په حکم د چا کې ده نو چې دا وصف شي د موصوف شو شان شو او شان معرفه ده کنه کړه ده معرفه ده او دا ته پته شته چې موصوف او صفت به یو بل سره په تعریف او تنکیر کې موافقي نو موصوف شو معرفه شو او صفت یې شو ولې نه کړه شو ځکه دا جمله ده او جمله په حکم د چا کې د نکری کې وي والشان انه دا نکره شو څه شو دا جمله نکره شو کوم یو لا يحد او والشان هغه چې کوم موصوف ته وي چې دا وصف کوم موصوف شو کنه والشان من حيث انه مضاف الى الضمير هغه د ګره چې شي ته معرفه کنه نو معرفه څو قسم دي هاني نو په قسمونه دي نو دلته کوم قسم معرفه ده یو معرفه هغه چې مضاف معرفه ده صحیح یو نکره وي خو چې معرفه د مضاف شي هغه شي نو هغه وجه مو من حيث انه مضاف الى الضمير چاته مضاف ته او چې ضمیر معرفه ده او چې دا مضاف شو ضمیر ته نو دا معرفه نشو نو معرفه دا څه ده خاجدا نه ده ځکه چې دا خو لازم بشي کون د صفت سو او تنکیر د صفت او تعریف د چا لازم بشي کون د موصوف معرفه لازم بشي کون د صفت سو نکره او د دې نه ځان سکه بشکا نو دی وجنا دی بل المراد بالوصف بل المراد الوصف المعنوي مراد د وصف نه سره او یاد ساته چې معنا په لحاظ باندې نو حال هم سره وصف ده دا ما ته ګورځي د کسته جاءني زيد الراكب چې وې جاءني زيد راكب جاءني زيد الراكب الراكب زيد باسه صفت ده نو دا وصف معنوي ده لکه لفظي هم ده او معنوي هم ده چې جاءني زيد راكبا وې نو بیا څه ده بیا حال له او حال هم د رکوب د چا بیان د زید نه بیان بیا د زید صفت شو نو حال هم صفت معنوي ده نو مراد د وصف نه کم وصفو وصف معنوي نو معنوي وصف الشامل للحال والنعت وغيرهما طول او كما اشير اليه او دې ته اشاره کړی شي د ګور ما واستو په وصف باندې اتفاق نه کړی دا غي نو واستو څه ویل مبين ویل نو دلته ما تنبيه ورکړل چې طالب ځان خبر کا مراد د وصف نه وصف ترکیبی نه ده مراد د وصف نه وصف سره اې درستو ځکه حال چې وصف حقيقي وي او وصف سوي ها لفظي وي او وصف ترکیبی وي هغه مبين د کیفیت د چای د مبين د کیفیت د فاعل یا مبين د کیفیت د مفعول به دا خصوصي حالي کنه او دې ته اشاره کړی شي د دې مبين کې فنشن بیا چا سوال کو چې دومره په وګدلاري منزل ته راتلې کوم ځای ته په وګدلاري یو منزل ته راتلې په لنډ ډول نه ته چې بیا وصف دی وي او د وصف نه بیا معنوي یالي کنه نو حالن بده ویل کو څه بده ویل برابر ترکیب څنګه يحتمل ان يكون حالا يحتمل ان يكون مبينا نو بس څه غم نو وی هغه کې ګوره خبره د چا ده د صفاتو د واجب ده صفات د چا ده ځکه د شان صفت واقع واپس صفت د چا د واجب تعالی ده صفت د چا ده نو مقام نازک ده دلته موږ د څه ټکه چې دا غینه بوی بدر راځي کنه امن استعمالو او لفظ د حال چې کوم ده کنه وریا ساته حال په دوه قسمه یو حال مؤکده ده یو حال منتقله ده یو سره او اغلب په احوالو کې احوال سدي منتقله دي حال ټکه چې راشي کنه ته په دې پوښتنه چې دا به تخبل ذلحال نه منتقل کیږي اگر چې حال کم یوشتا مؤکده مشتا لکه جاني زيد ابوك عطوفا كم يودي عطوفا حال مؤكده ده لا ينتقل عن صاحبه ولكن غالب په احواله کې کم یودي او ذهن کم طرف ته ځي ذهن سیاق کم طرف ته کوي ما هو الغالب ته کوي ما هو ويګورا وای ما ذکر لفظ د حالونه وي چې حال ټکه وای ما نو ذهن ته به یو بل فساد راشي اڅو چې دا څه ده حال
او نو د خدای پاک نه بس شي منتقل کیږي دا وصف چې دی دا به نو الله تعالی به محل د حوادث شي او چې کوم وصف د واجب تعالی نه واپس ځي یی پکې او بیا نه الله تعالی حادث نشو په کوم شي چې ادم راځي منتقل شو نو ادم پیرانه او چې ادم پر الله نه لار کړ ها الله تعالی محل د شاشو او محل د حوادث شي هغه بیا حادث نعوذ بالله من ذلك نو وی ولم يقل حالا د برا شارح ولم حال صریحا اوري او په دې وګدل راتاو شو وسفنه او بیا مبینه نو ولی د زکه دا کار کولی انه یوهم لانه زکه ما ته ګوره ما هو الغالب تدلل نو عقل دی ما هو الغالب تنجي کنه چې کوم شی صحیح کیږي هغه ته لاړ شي کنه نو عقل باندې چې وهم غالب نشي نو عقل به کوم لار اختیار کی حال به نه لیکنه خیر دی غالب دم نه بزی ہوتا ولیکن وهم کم زیاده بتجي ها چې کوم شی غالب کنه وهم بتارته طبيعي لانه يوهم داست په وهم کې اچي الاختصاص عظمت شانی بحالین دون حالین ورچ حال شي او حال غالب په احوالو کې کوم یو حال له حال منتقله ده په اختصاص د عظمت تشان د الله تعالی بحالین دون چې کله به او کله بنئ پوش اوري و بزمانین دون زمانین کله به او کله به نه پوش دی وای دغه ته زین ولزي وهم ولي هغه ته ترکاږي و اذ الغالب في الاحوال غالب په احوالو کې کوم یو ده ما ينتقلو وما يتجدد او هغه چې هغه سي نوي کیږي څه یو زمانه کې برګینه او زین بدغه د لاړ شي وهم به تا دغه ته پوزي نو ما دې نه هغه لفظ د سر نه کټ کو حالن هغه به سوي وصفن خلاص شو بیا لاړ شي قول اجزاء حديه دا بل شوای اجزاء سو اجزاء حديه خارجيه او كانت ذهنيه اهي دعوه زما عامه ده بره دا ګرستو د بیا دو دلیل نه ویلي ما تاسو باندې چې دا منفذه الهويه دا چا سره لګیدو دا ذهني وسره او دارستو مستغنم بعضم بعضین او د ځان نه ما د قیاسون جوړ کړي ګونه جوړ کړي یاد شي ځان په خبره باندې پوهه کا اوري علامه قال الشيخ خارج اجزاء حديه خارجي او کزي علامه قال الشيخ دا د په اعتراض ده چې اجزاء خارجي من خو تحديد تکي تا حد ویل کنه څه دی ویل اجزاء اجزاء چې حدي دی وی کنه دا صرف ذهني شو ځکه حد کیږي په جنس او فصل سره چا سره او جنس او فصل نه دي مگر سړي ذهني دي نو تا دا تعمیم ستانه نه منم دا تعمیم دی غلط دی او بر چې تا یو دویم دلیل د اجزاء خارجو د بر دم غلط شو لکه تا مخکې ویل لي استغفر تعالی اجزاء حديه پرون ما تاسو ویلو يتالف منها سو قوامه دا شو کنه شو نو تا خو اجزاء حديه نه کنه حد څه ته وي د جنس او فصل نه جوړي او چې حد دی وته وي نو تا پټه دا وګه چې جنس او فصل نه جوړل او جنس او فصل نه دي مگر څه دي اجزاء څه دي اجزاء ذهني دي بس ځکه حد کېږي صرف په اجزاء ذهني وسره حد کېږي څه ځکه حد ولې په اجزاء ذهني وسره کېږي ځکه حد کېږي په جنس او فصل سره چا سره او جنس او فصل نه مگر اجزاء څه دي د علامه قال الشيخ زرت خبركم اجزاء حديه کله صحیح ها خارجي می اجزاء څه معنی ازدګه اجزاء شي ما کو د حد ذهني خارجي تعمیم کوم ټیک ده او دا د چاپ د فن امام چې کوم د سوق دی رئیس د فن سوق دی ابن علي سينا دی ابن علي او قال الشيخ ان التحديد قد يكون بالاجزاء الحديه خارجيه کله په اجزاء چا سره دا ته چې اللي جواز بجني کله په اجزاء چا سره ها ذهني سره او کله په اجزاء چا سره اي ده خو امام ده كما يقال وبيقول البيت هو السقف مع الجدران پدې پوښي دا زه بخوله کې دا علامه قال الشيخ دا دغه چا ده اولاد کې جواب سوال لیکل کنه سوال څه شو چې دا هديه ټکه ویل دا رست التعميم د سر ناجایز ده هم هديه نو به تعميم کې کینه د غزویا حدیثه حد صحیح نه مگر په جنس او فصل سره او جنس فصل نه مگر سره درغه علامه قال الشيخ ما چې دا خبره کړله دا په مذهب د چا ابن سینا می کړله او ابن سینا هغه امت نه بل شی ده څوک چې وای حد اجزاء او صرف په 50 سره په اجزاء یې سره غیر جدا شی ده ټیک شو اورې کنه اورې نو دا شو وایي په کما یقال البيت والسقف من دلته به ما سوال تاسو بل ځای کړو
جی اجزاء خارجه خو صحیح ها محمول ما تاسو نه وي ها اجزاء خارجه محمول نه په کل معنی نه محمول نو دلته او حد خو محمول نو السقف البيت هو السقف مع الجدران نو السقف مع الجدران دا اجزاء خارجه دي کني اې د محمول شي دي او اجزاء خارجه څه دوی محمول بني تاسو ویږي هغه خبره سمکه خلک وي نه محمول نو جدا جدا سو یو جدا محمول کې بل جدا محمول کې دغه ممنوع دی او چې کوم محمول دي نه کوم یو دي نو الته څوک کوئی نه محمول مراد نه څوک دي جدا جدا او دلته چې محمول لیکم یو دي اجتماعا چې ټول راغوند کې ځکه چې کل عبارت مجموعه ده چانه اجزاونه نو دا کل په کل اجزا چې مجموعه شي هغه حمله ولا شي نو چې کوم هغه ناروا ده او په تعریف د اجزا خارجي ویل هغه دلته شته او کوم چې دلته کړه ده هغه څه ده ممنوع کوم یو ده جدا جدا وي او د جدا جدا کړي کو السقف او جدران ټول جمع کړي دي دا خبر به زين پسې لارشه قوله مستغن بعض عن بعض دا شي دا کوم قیاس ده هغه دویم اجزاء خارجيه نه دي ولکه اجزاء خارجيه شي ها ولې بل قیاس دا بشکل اول دا اجزاء خارجيه واجب تعالی نشته ځکه چې سره واجب اجزاء د واجب تعالی دا تا چې په قول کړل اجزاء ته واجبات دي کنه نو دا به خی سي دا به منفصله الهویت دا به سي او نشته یو شی د منفصله الهویت نه سو اجزاء خارجيه د واجب او منفصله الهویت ولدي دې صغرا لپاره ماته تلود تقریر کړو دا په هویت کې دی او بل نه ولې جدا دي ځکه چې دا په وجود کې دی او بل نه سدي او ګوره وجود د واجب سره دا چې هر یو جز واجب دی دا هغه سره وجود عین دی وجود سره او چې وجود عین شو نو تشخص عین شو نو دا هر واجب سره خپل تشخص عین دی نو په تشخصات کې دی بل نه جدا نشو او چې په تشخصات کې بل نه جدا شو نو په وجود کوم دی بل نه شو او په وجود کې چې بل نه جدا شو نو دا ځای خارجي شو ګوره دا استغفر الله دا چې په وجود یو بل نه شو جدا شو ها نو څه شو ها نو دا خو اجزاء خارجيه دي کنه نو اجزاء خارجيه دي نو دا به خامخا په بل او نو دا به بل باندې سي پوښ کنه ګورېګا اجزاء خارجيه شو دا منفذ دا کوم ته موږ لاړو یار دا کوم خبره ده کوي مستغنم بازو دا دویمه خبره کوي مفصل غلار شه بل ځلم ها دا اجزاء دا واجبات نه دي دا خبر خارجيات نه دي ول نه دي لانها مستغنيه دا وایا او هغه شو چې مستغني باز د بازونه هغه به اجزاء خارجيه د واجب تعالی نشي کېده مستغني دی وبل نه ولې دي وای کنه ځکه واجبات دي کنه ته نه چې اجزاء واجبات دي واجب د بل واجب نه مستغني واجب د هر چا نه مستغني وي نو دا اجزاء به وبل نه شي او چې کله مستغني شو او د مستغنيات نه کوم شی جوړي نو افتقار په اجزاء کې بل تراغه نو داخله چې کوم حقیقت جوړ شو کوم حقیقت شو حقیقت نو دغه خبره ده مستغني بعض فلا تركوا من حقيقه سو حقیقت واحده جوړ نشو محصله ولی اذ لابد فيها من افتقار بعض الى بعض یې څه ضرورت ده داخله شو بل اذن نه اذن د دې ځن نه لګي بس دغه ځنه خبره ختم شو دا د علا انها بسائد سر لګي وای چا سر لګي ما سئل انها بسائد دلته ما قياس جوړ کو هروي به نه ګوره سمېلو واجب تعالی دا اجتماعي دلیل دی د نه په اجزاء ذهني او خارجي دوه د بر واجبات شي څه دلیل دی کو الله تعالی اجزاء واجبات راشي سره شي لازم بشي کون د واجب تعالی ممکن بعد ان كان واجبا شو واجبو اوري تعالی خو باطل لږ ممکن شو وجه د ملازمه سره ورزکه چې تا د اجزاء واجب وي نو دا بس او واجب خو تعویل چې د اجزاء هغه ته ترکیب قایل کنه او چې ترکیب قایل شو نو څه شو په ما خبر سزا کوزيګه اجزاء به واجبات وي اجزاء به واجبات وي نو کدا لار په مخ رواني لازم به شي نو خامخا به تودريږي چې کله ته ودرې دي کنه او چې بل ځای ودرېږي اجزاء بیا واجبات وي خو په دی اول کې ودرېږي نو خو د واجب تعالی لپاره اجزاء رالو او د اجزاء له بسو نو دا به دله بنوي او چې دله نه وي نو بیا څه شو د ستاد دماغ نور څه وي هغه واجبات پاتې شو
اجزا څه شو ولې واجبات پاتې شو اجزا نشته چا ته محتاج نشو اجزا ته محتاج نشو او بل واجب شو او دغه زما ملازمه خدا وکنه چې لازم بشي کون د واجب تعالی ممکنه اوري دا بل اذن ليس الواجب بالذات در چا سر لګي او نو د اعلان نه بسایتو کته دی لیکل لیکن قول على انها پوښه به د دلته لیکل پکارو نو بل اذن ليس الواجب بالذات الا كل واحد بلکې په دې وخت کې واجب بذات څوک شو وای کنه یار مگر نشو مگر دغه اجزا فلیودن لا بساتی نو ته دا غوي بساتت تلاشه ته چا بساتت تلاشه نظر دې مایل کړی شي وچاته د اجزا او بساتت ته نو چې هغه بسیط شو ها او چې څوک بسیط هغه سي هم هغه واجبي هغه سړي او ابره واجب هغه شو ولې ممکن شو هغه محتاج شو اجزا ته او دا اجزا به چاته اجزا ته محتاج نشو نو اوري پوښي وهذا معنا قولي على ان بسایت او دا د دې معنا هم دقه فتفکر سوچ وکاو قولوا على انها بسایت دا اسی بل سوال کوي چې تا بسایت وته وي کنه زه خو ته نه مستا په سترګو باندې پاس پټي پرته ده مصنفه دا پټي د سترګو لږه سترګې کولاو کا څنګه پټي پرته ده وای ته ماته دې خبرې کوي وو کوم دته تا چې دا اجزا د واجبات شي څه شي نو واجبات تاسو کوم صيغه ده او جمع نو واجبات دي ګڼ نکړو او واجب تعالی هغه او واجب ګڼې شي ځان دې کار وکړل دا تقدیر د سر نه وایم یا ممکنات وایم یا سوایا ممتنعات وایم کاغه ناروا او به ناروا له وجه ګوره خو واجبات خلپ په خله دا ټکه مراوره ولې تعدد د واجب قائل کېږي څه کېږي دی وای چې کار دی زما دلته هغه د ځل الهیاتو کې نیم لګیا څه کې نیم لګیا حشه کې چې کې نیم لګیا چې الهیاتو کې د ټول غټه مسله چې واجب تعالی سره واحد دی زپای کې نیم لګیا زدلته په ما د بساطت دعوه کړله چې واجب تعالی بسيط اجزا ولا نشته ما دې سره کې سره سیب کار دی بس سمجھته ویا ورا د هر شیخ په مقام ته ګوره دلته مقام در چې واجب تعالی د سیمه دغه حد نشي کېدای چې د ځکه چې د حد په ذاتیات سره کې ذاتیات اجزا وړي اجزا شته نو ما دې سره کار دی اوس دې ته دغه لون شیخ لن لاړم که ته واجبات منی هم بسات دا غلط دی نو زه د واجبات زه ته تعدد ته کې ته اوس نه ګورم څه ته ګورم زما صرف د حد الله تعالی محدود نه دی ما دې سره کار دی بس څه سره مې کار دی او حد په چا سره کېږي او اجزا کله سي ممتنعات دي کله واجبات ممکنات دي نو هر طرف ته بزل شم نو واجبات ته بم لاړ شم کو واجب وي هم نشي کېده پوښې به او که دلته ما په خله باندې واجبات ټکه مې د تعدد واجب قائل نو زما دې کې غرض نشته بس هغه په خپل ځای ته لاړ شم کم ځای ته لاړ شم او الهیات ته لاړ شم یا د شرقاید الهیات ته لاړ شم یا د فلسفي الهیات ته لاړ شم په دوه ځای کې به تعدد سکوما سرمن به تعدد وباسم او څه به ما چې واجب تعالی سره لا اله الا الله وبیا ومن وزغه دغه مثلا نه ثابتوم نو څه کوي والغرض ها هنا اثبات البساطه دلته غرض صرف اثبات د بساطت ته چا ده او د بساطت د اثبات لپاره با ترکیب باطلوم څه د ترکیب هر قسم احتمال د ترکیب چې ټولو باطلوم نو کوم یو پکې باطل کم واجبات خیر ده که ما واجبات ټکي متعدد مې وې ودی ویم او زما اوس کته چې تا واجبات په خله څنګه وې چانه کې تعدد د واجب ناروا ده هغه بیا بل څه ګورم دا سره چې تعدد د واجب سره او زما غرض دلته سره اثبات د بساطت ته واما توحيده تعالى اكو دا ټکي تب د واجبات ویل د توحید سره منافي د تکاری نو فل يطلب في برهان في موضع اخر زما هغه سره غرض نشته دغه ځای ته موږ ورسېدو کوم ځای ته او ممکنات انت توس دا ماش تاسو وې کنه بس دا لکه هغه سبق زما رايات شوخه دا زما سره خپل دغه دي کنه سيوزه کې سبل ځای کې اورې صدیقي سبل ځای کې سبل ځای کې ما په ذهن کې د پراته دي کنه او نه خدای په ذهن تراوست د دې مقام برکت چې دلته ودرېږم کنه بس ټول راشي همډي وي پوه شئ
خير. قول بسم الله الرحمن الرحيم.